أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د تعوذ او د تسمیه کلاسونه د آغاز مونږ کړو د الله تعالی په توفیق سره. اول کلاس کې مونږ د تعوذ بحث کړو، په دویم کلاس کې مونږ د تسمیه بحث کړو. امید ساتم د الله تعالی چې په هغه باندې مونږ او تاسو پوه شو. اوس په مونږه د تعوذ او د تسمیه د دوانو بحث کوو په دې کلاس کې. د تعوذ او د تسمیه مشترک احکام به اوس په دې کې ان شاء الله د الله تعالی په توفیق سره بیانو. نو کله چې مونږ تاسو تلاوت کوو، نو تلاوت بیا د شروع د تلاوت درې قسمه ده. کله چې مونږ تلاوت شروع کوو، نو دیته یا به ابتدا د تلاوت په ابتدا به د سورت نه مونږ تلاوت شروع کوو، نو د سورت نه به شروع کوو. لکه مثال په توګه باندې مونږ سار مانځنه پس اکثر مونږ تلاوت کوو د سورې بقره نه یا د سورې فاتحه نه مونږ آغاز وکړو، د سورت نه آغاز وشو، تلاوت هم شروع شو، د سورت هم آغاز وشو. یا به داسې چې شروع به د تلاوت وي، خو د منځ د سورت نه به وي. لکه سورې بقره مونږ وویله، اولۍ سپاره هم ترې وویله او دویمه سپاره هم پرېښوده، نو دا دویمه سپاره دا منځ د سورت شو. نو بیا چې کله مونږ سبا بیا تلاوت کوو، نو دغه به شروع د تلاوت خو منځ د سورت پوي، منځ د سورت پوي. په خبره ځان پوي کوي. شروع د تلاوت شروع د سورت نه، د تلاوت شروع د سورت نه کول دا اوله سورت ته د تلاوت د شروع کول. دویم قسم داره چې تلاوت پکو د منځ د سورت نه، نن موږ تلاوت وکړو سورې بقره موږ ویلې سه حدا پوری بیا پرېخو دا او غټ سورت ته موږ ختم نکو، په منځ کې پرېخو. په سبا چې کوم تلاوت کوو، نو دته بیا ویل کی شروع د تلاوت منځ د سورت نه. او کله نا کله بیا داسې وشي چې کله سړی سورت ختم کړي، په منځ کې بل سورت شروع شي، نو دته ویل کی منځ د تلاوت او شروع د سورت. کله نا کله داسې کیږي چې سړی تلاوت روان تلاوت دی بس مخکې جاری دی، خو یو سورت ختم شو بل شروع شو، نو دته ویل کی منځ د تلاوت او شروع د سورت ورته ویل کی. نن بحث په مونږ ان شاء الله د شروع د تلاوت د شروع د سورت نه کو، ابتدا د تلاوت ابتدا د سورت نه، چې په دې کې د تعوذ او د تسمیه په لحاظ سره څو اقسام جوړیږي او بیا څو کې جایز دي او څو کې ناجایز دي. نو په دې کې چې موږ تعوذ او تسمیه کوو، نو څلور قسمه جوړیږي: فصل کل، وصل کل، فصل اول وصل ثانی او وصل اول فصل ثانی. دا صورتونه جوړیږي په دې کې. نو په دې کې دا څلور وړه طریقې دا جایز دي. فصل کل څه شي ته ویل کېږي؟ فصل اصل کې جداوالی ته ویل کېږي او کل ټولو ته ویل کېږي. مطلب دا چې تعوذ اعوذ بالله به جدا ووایي، سا به واخلې، په یو سا باندې به اعوذ بالله ووایي، په بل سا باندې به بسم الله ووایي، او په دریم نمبر باندې بیا چې کوم نه سورت شروع کړي، دې ته ویل کېږي فصل کل، چې هر یو په جدا جدا سا باندې ووایي په وقف وکړي، نو دې ته ویل کېږي فصل کل. لکه مثال په تور باندې دیسي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ساب واخلي، بسم الله الرحمن الرحیم، ساب واخلي، بیا به سورت شروع کړي، دا پس لیکل شو. الحمد لله رب العالمین، ان دا زموږ سره فصل لیکل شو. او وصل کل څه ته وایي؟ وصل کل دی ته وایي چې اعوذ بالله بسم الله او سورت په یو سا باندې شروع کړي، اعوذ بالله بسم الله او سورت په یو سا باندې وایي. لکه مثال په تور باندې داسې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. نو دا زموږ سره وصل کول شو. فصل اول وصل ثانی څه ته وایي؟ فصل اول دی ته وایي چې اعوذ بالله په جدا سا وایي، او وصل ثانی دی ته وایي چې بسم الله او سورت په یو ځای کې په یو سا باندې به وایي. داسې: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ساب واخلي، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. من دا زموږ سره فصل اول وصل ثانی شو. بیا زموږ سره وصل اول فصل ثانی، نو چې اعوذ بالله او بسم الله په یو سا باندې وي او سورت په بیا په بل سا باندې شروع کړي، نو دې ته ویل کېږي وصل اول فصل ثانی. داسې به وکړي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين. دا څلور وړاندې طریقې په دې کې جایز دي. ان شاء الله زه امید ساتم د الله تعالی چې په دې باندې تاسو پوه شوئ چې ابتدا موږ د تلاوت نه کوو، چې موږ د ابتدا تلاوت کوو خو د سورت نه کوو، نو دا څلور سورتونه بیا د اعوذ بالله او د بسم الله په لحاظ سره جوړیږي چې فصل کول، وصل کول، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی ورته ویل کېږي. فصل په معنی باندې ځان پوه کړئ، اصل کې فصل ویل کېږي جداوالو ته، جدا کولو ته، کټ کولو ته ویل کېږي. مطلب دا چې په فصل کې به سا او आवाज دواړه کټ کې، په اعوذ بالله باندې به هم کټ کې او په بسم الله باندې به هم کټ کې، او بیا به وروسته چې کوم دی دغه شروع کې سورت په شروع کې وصل ویل کېږي یو ځای کولو ته، وصل یو ځای کولو ته ویل کېږي، پیوس کولو ته ویل کېږي. مطلب دا چې اعوذ بالله بسم الله او سورت په یو سا باندې وي، اعوذ بالله بسم الله او سورت په یو سا باندې وي. بیا د سورتونو دي لکه مثال په توګه فصل اول شو اعوذ بالله به جدا وي، وصل ثانی تسمیه بسم الله او سورت په یو ځای وي، او یا وصل اول فصل ثانی شو کدي څه نه څوک ته پوسو کې، نو بیا باندې اول او ثانی ته په سوچ کې کو وصل اول وایو، نو بیا به دې سی وای چې اعوذ بالله بسم الله به یو ځای کې او سورت په جدا شروع کې، دا وصل اول فصل ثانی شو. او که فرض که فصل اول وایو نو بیا به اعوذ بالله جدا وي، اعوذ بالله بسم الله او سورت په کوم نه بیا یو ځای وي. الله تعالی دې د ذکر او عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.